نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك د اولیاء د مزاراتو په حق کې خبرې روانې وي انشاءالله نن درس کې به د اولیاء د مزاراتو په حق کې هم چند خبرې کوو او بالخصوص په هغې کې به دوه خبرې ټچ کوو چې هغې کې کوم خرافات په مزاراتو کې کیږي د اولیاء او د زنانو تګ آیا دا د اولیاء مزاراتو ته شته که نشته که ځي نو څنګه به ځي او کم د اولیاء دربارونو ته دې ته تلل پکار دي د آخرت د یاد دهانۍ دپاره ذریعه چې کومه لویه ده هغه زیارت قبور ده کله چې انسان د شهر خاموشه ته لاړ شي هلته ډېر خپلوان جګري دوستان احباب چې د سره به ناس پاس و د سره به خراسکات و د سره به تعلق و هغوی د قبرونو سلامۍ ته چې دی لاړ شي نو ده ته په هغه ځای کې یو حقیقت کې یو احساس وشي چې واقعي دا دنیا ختمیدونکې ده یو وخت په ما باندې هم داسې را روان دی چې زه به هم د دې خاورې د ډیرې لاندې پروت یم او دا مرګ یو داسې حقیقت دی چې جلیل القدر انبیاء کرام راله او دا مرګ پیاله یې هغه ومڅکله او دنیا نه پرده شول څونه لوی لوی بدمعشان جابران حکمرانان چې د خدایي دعوې به یې کولې هغه هم د مرګ پرېنښود د ځمکې ته یې راګزار کړه نو زه څه شی یم چې زه به د مرګ نه بچ شم نو واقعي دې ځایونو کې داسې احساسات انسان ته میلاویږي د یو ولی دربار ته چې انسان لاړ شي هغه ته دې سره دا احساس هم کیږي چې مرګ یو اټل حقیقت دی که په نیک عملۍ باندې انسان د مرګ نه خلاصېدی نو دا ولی به نه مړ کېدو بیا که په تقوا پرهیزګارۍ باندې انسان د مرګ نه خلاصېدی نو دا د الله ولی به بیا نه پرده کېدو وفات کېدو به نه د امام الانبیاء د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم په شان لویه هستی دغه دار فنا نه لاړه نو دې سوچ سره سره د کې زهد او تقوا را پیدا شي او دغه آخرت دپاره تیارې دې شروع کی
د قبر د پاره د تیارې شروع کی، ورځ د محشر د پاره د تیارې شروع کی. او دې کې دله الله تعالی ډېره لویه کامیابي بیا ورکي چې په حقیقت مانو کې د ده دا ضمیر د سره را ژوندی شو الله د سوچ او فکر سره. بعضې خلک مزاراتو ته تللو باندې د شرک او د قبر پرستۍ الزام هم لګوي، حالانکه د قرآن یو آیات مبارک هم په دې باندې نشته، یو حدیث مبارک هم په دې باندې نشته چې تاسو قبر ته مه ځئ. قرآن او حدیث کې د دې په حق کې هیڅ قسمه شدت نشته څنګه چې نن سبا خلک شدت اختیاروي د دې خلاف، بلکې دا د انبیاء کرامو بالخصوص د حضور علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو معمول پاتې شوی دی چې هغوی به د صحابه کرامو مزاراتو ته تلل. په ابتدا د اسلام کې حضور علیه الصلاۃ والسلام منع فرمایلی وه، خو چې کله اسلام مستحکم شو، مضبوط شو، مسلمانانو په زړه کې اسلام راسخ شو، نو بیا حضور علیه الصلاۃ والسلام هغه خپل حکم منسوخ فرمایلو او بیا به فرمایل فزور القبور، تاسو د قبرونو زیارت ته ځئ، فانها تذکر الموت، بشک دا تاسو ته مرګ یادوي. بیا به په خپله حضور علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته فرمایل. او بل روایت کې راځي حضرت بریدہ رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې قد كنت نهیتکم عن زیارة القبور، یقینا ما منع کړی و تاسو ته د قبرونو د زیارت کولو. فقد اذن لمحمد فی زیارت قبر امه، پس اوس حکم وکړی شو نبی علیہ الصلاۃ والسلام مبارک ته د خپلو د امتیانو په زیارت کولو باندې. فزروها فانها تذکر الاخره، نو تاسو د قبرونو زیارت ته ځئ چې دې سره تاسو ته آخرت را یاد شي. حضور علیه الصلاۃ والسلام اول منع فرمایلی وه او بیا رستو مبارک هغه حکم په خپل خوله مبارکه باندې منسوخ فرمایلو. کم احادیث مبارک چې د زیارت قبور په منع کې دي نو هغه وخت کې دي چې کوم وخت حضور علیه الصلاۃ والسلام منع فرمایلی وه. د هغې نه بعد بیا حضور علیه الصلاۃ والسلام ډېر احادیث مبارک شته. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ هم روایت دی، د حاکم مستدرک حدیث مبارک تے چې نهیتکم عن زیارت القبور فزروها فإن فيها عبرة، چې حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ما تاسو زیارت قبور نه منع کړی وای او تاسو اوس ځئ د قبرونو زیارت ته، ځکه چې دې کې تاسو د پاره عبرت پروت دی. د زیارت قبور طریقه څه ده؟ آیا زه د یو ولی قبر ته لاړ شم، د پلار قبر ته لاړ شم، د مور قبر ته لاړ شم، د رور قبر ته، یا د یو رور مسلمان قبر ته لاړ شم، ماله څنګه طریقه پکار ده چې زه د هغه سلام وکړم؟ شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمت الله تعالی علیه چې دا داسې لویه هستی ده چې برصغیر و پاک و هند کې هر مکتبه فکر د دغه کورنۍ نه انکار نه کوي. دوی مبارک نه تپوس شو ترکیب زیارت قبور چې څنګه کیفیت سره مونږه د قبرونو زیارت وکړو. نو دې مبارک ورته فرمایي
چې کله ته لاړ شي د یو قبر زیارت ته نو ته به د هغه سینې ته مخامخ ودرېږي، سینې ته به مخامخ ودرېږي او درې پیره به یو پیره به سورې فاتحه ووایې او درې پیرې به سورې اخلاص شریف ووایې. دا د دې اوله طریقه حضرت شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمت الله تعالی علیه مبارک دا ښودلې وه. بیا ترېنه پوښتنه شوې ده که برای دریافت ای اهل قبر کامل است، وایي دا راته وښیئ چې د یو کامل هستۍ قبر ته انسان لاړ شي، هلته نه به څنګه فیض و برکت روړي. نو دې مبارکو ته بیا فرمایلی دي چې د یو ولی او د پاک هستی قبر ته چې ته لاړ شي نو د هغه سینې مخامخ به ته کښېنې او 21 پیرې به سبوح قدوس ربنا ورب الملائکة والروح دا به 21 پیرې ووایي او بیا به سورة القدر انا انزلناه فی لیلة القدر دغه به ولولي او د طرف ته به متوجه شي، د طرف ته چې ته متوجه شي نو د دغه ولی الله نه تا ته به فیض و برکت را شروع شي. بیا فرمای بل خبره کې هم چې د یو طریقه هم دا چې د یو ولی الله نه د فیض اخیستلو د دعا اخیستلو دا هم طریقه ده چې د یو ولی الله سر ته به اول ودرېږي، د قبر مبارک سر ته به راشي او د هغه په سر مبارک باندې به داسې خپل لاس کېږدي او د سورې بقرې ړومبي آیاتونه مبارک به تلاوت کړي. شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمت الله علیه فرمایي فتاوی عزیزیه کې الف لام میم نه واخله تر مفلحون پورې د دې آیاتونو مبارک تلاوت به وکړي. بیا فرمایي چې را به شي د خپو طرف ته او خپو مبارکو طرف ته به لاس کېږدي او د آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون د دې آیاتونو مبارکو تلاوت به شروع کړي الی آخره تر آخر صورت پورې او بیا به دعا ته لاسونه اوچت کړي، د خپو طرف ته به د دې ولی الله ودرېږي، قبلې طرف ته به مخ کړي او دعا ته به لاسونه اوچت کړي او داسې به وی اے حضرت صاحب اے صاحب قبر. دا ګوره شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمت الله علیه فرمایي اے صاحب د قبره زه راغلی یم تاسو ته او ما ته څه حاجت دی څه مشکل مې دی په بارګاه الهي کې ما دپاره دعا وکړه او ما دپاره شفاعت وکړه چې ما سره الله تعالی امداد وکړي. نو یقینا حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دهلوي رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې دې سره به الله تعالی د دغه ولی د برکته د مشکلات په الله تعالی ختم کړي. دا د دې وخت د علماو خبرې نه دي په زیارت قبور کې بعض داسې ډېر افعال کیږي چې هغه بالکل د شریعت خلاف دي او د هغې ځای په ځای علماء حق مشایخ حق مخنیوه هم کم کوي لګیا دي
خو دې کې چې د حکومت او د انتظامی دخل نه وي نو دا کار نشي ودرېدی اصل کې. زیارت قبور دا د عبرت ځای دی. ګورئ دا د آخرت د یاد دهانۍ ځای دی، دا د مرګ د یاد دهانۍ ځای دی. دلته خیر و برکات ملاویږي، فیض و برکات ملاویږي انسان ته. لیکن د افسوس خبره ده چې فی زمانه حال کې که مو تاسو ګورو د آخرت یاد دهاني، د مرګ یاد دهاني، عبرت، خشیت الهی دا خلکو په ځای یو سایډ ته لاړه کړو او د دغه اولیاو د مزاراتو نه یو تفریحګاه جوړه کړه. زمزم هلکه چېرته ځو؟ بادر بابا ته ځو، په لاره ښهګانې بجانې لګوو، رنګارنګ خرافات په لاره باندې کوو. هلته دربار ته چې لاړ شو سلام کړی یا نه کړی، رباب منګې ځان سره واخلو یو سایډ ته کینو. نو بالکل دا ناجایزه ده او ناروا ده. زمونږ اسلام د دې درس نه ورکوي او داسې خلک د هغه ولی نه ذره برابر هم فیض و برکت نشي وروړی. د یو ولی د فیض و برکت به تا ته څنګه پته لګي؟ چېرې زه بادر بابا رحمت الله علیه ته، پیر بابا رحمت الله علیه ته، اخوالبنجو بابا رحمت الله علیه ته یا هر ولی دربار ته زه لاړم او ما ته دلته نه خیر ملو شو او کوم ملو نه شو، د دې واضح اثرات به ستا په شخصیت باندې راښکاره کیږي. د دغه ولی سلامۍ نه بعد که تا کې بد اخلاقي ختمه شوه، ستا تنهایی پاکه شوه، ستا گفتار ټیک شو، ستا سوچ و فکر ټیک شو، تا کې تقوا رااله، تا کې پرهیزګاري رااله، تا کې د آخرت یاد دهاني زیاته شوه، د الله یره در کې ډېره شوه، یقینا د دغه ولی الله نه تا ته خیر و برکت ملو شوی دی. بل د دغه اولیاو کرامو په دربارونو کې اکثریت مو تاسو چې وګورو فرایض په ځای خلکو پریښي وي او په نوافلو باندې مصروفه وي. لکه مسجد کې به جمع ولاړه وي، فرضي مونځ به ادا کیږي او په دربار کې به خلک فاتحه خواني کوي یا نوافلونه به کوي. نو بجای د دې چې اول د فرضي مونځ ادا کا بیا د دربار سلامۍ ته راشه، د دغه ولی فیض به ته نورم ملو شي. فرض مونځ ته به ته نورم الله ته جوخ شي، چې الله ته جوخ شي دغه ولی به تا سره نورم خپله مینه وکړي، محبت به در سره وکړي. نو بالکل دا هم ناروا ده چې فرضي مونځ په دربار مسجد کې ولاړ دی او ته دربار کې ناست دی، ولې یاره زه د بابا صاحب دربار سلام لراغلی، سلام لراغلی، خو بابا صاحب چې کوم عمل کړی دی هغه عمل وکړه که نه؟ ای مبارک خو فرضي مونځ نه دی پرېښودی. نو دا هم په بعضې مزاراتو کې شته دی چې فرایضو طرف ته څوک بیخي توجه نه ورکوي. بعضې مزاراتو کې په عام ورځو کې بالعموم او د عرس په موقعو باندې بالخصوص ګانې بجانې بنګړې دمالونه د دې باقاعده انتظامات کیږي. نو دا هم بالکل ناروا دي. نه تصوف د دې درس ورکوي، نه شریعت ورکوي د دې درس. د بعضې علاقو کې په عرسو باندې د علاقې ثقافت هم اثر انداز کیږي. بعضې علاقه کې دا ډول بجانه اسې یو ډېر عامه وي، نو هغې باندې چې هره خوشحالي راځي نو دا ډول راځي. نو د اولیاو عرسونه خپل ثقافت سره ټچ کول اول پکار نه دي، دا یو مذهبي عمل دی، ثقافت په خپل ځای دی.
او مذهب په خپل ځای دی. په دې مکمل حکومت له پکار دی دا علاقه چې د کم ناظم دا غله پکار دی کم پولیس سره چې دا محکمه دا علاقه حواله ده هغې له پکار دي چې د داسې پاکو هستو د مزاراتو نه دا حرکات دا خرافات لرې کړي. په بعضې مزاراتو باندې تاسو مونږ کتلي دي کپړو له خلک غوټې هم ورکوي زما دا رشته وشي زما دا کار الله وکړي دا هم بالکل ناروا دي. په شریعت او طریقت کې په تصوف کې یو ځای کې هم دا نشته. د قبر د صاحب قبر د ولی سلام د جا اینه تا نه شریعت منع کوي نه د طریقت منع کوي. بعضی مزاراتو کې شته د قبر طواف باقاعده کیږي څنګه چې د خانه کعبې اوه چکره وي داسې د قبر نه هغې اوه چکره تاوي دا هم بلکل ناروا دي. ګورئ بعضی مزاراتو کې خلک سجدي هم لګی خو ما چرته خپل عمر کې څوک نه دي لیدلي چې سجده یو ولی الله ته لګولې ده. دا د خلکو د خولې خبره ده. الحمدلله زه ډېر د اولیاو په مزاراتو ګرځېدلی یم او سفر مې کړي دي. یو د ولی دربار کې ما څوک نه دي لیدلي چې په اووه اندامو سجده لګولې ده او په دې نیت سره یې لګولې ده چې دا باباجي زما خدای دی او زما بل خدای نشته او دی به ما ته هر څه راکوي. قبر خلول که یو کس سجده ګڼي نو دا د هغه کم فهمي ده کم علمي ده. ګورئ هغه دې د خپل ذهن ټیک کي په دې معنی چې اوس ته قبر هم خلول سجده ګڼې نو دا ستا کم علمي ده کم فهمي دي ده. که قبر خلول ناروا وی حضرت ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ به د حضور علیه الصلاۃ والسلام په قبر مبارک باندې خپل خوله مبارک بیانې خدا. په بعضې مزاراتو کې شیطان صفت خلق هم موجود وي چې هغې ته منجوران ویلی کېږي چې په معاشره کې هغې دپاره بل ځای نه وي راشي د یو د ولی دربار کې ډیره ولګئ هلته چرس افیوم سګرټ دا ورته ښه په اسانۍ سره ملاویږي نو هغه ځای ځان دپاره بس خاص کي. او کم ناپوهه خلک چې بیا د ولی دربار سلامۍ ته ځي نو هغې ته هم د دغه چرسو د دغه سګرټو د دغه نشو دعوت ورکوي چې دا فیض دی د باباجي راشه دا اوس کا. نو بالکل دا هم ناروا دي. بعضی مزاراتو کې مونږ خیال کړی دی داسې منجوران شته چې باقاعده د زنانو حیا اخلي. ګوره ځکه مونږ خپلو ملګرو ته وایو چې کله هم تاسو خپله خور خپله مور خپله بیبي د یو ولی دربار ته بوځئ نو کوشش کوئ چې په خپله ورسره ځئ یوازې مه پرېږدئ. کوم د ولی الله په دربار کې چې د زنانو او د ښځو اختلاط وي یعنی ښځې او زنانه ګډې وډې وي داسې مزار ته د زنانو تک بالکل ناروا دی. ګوره
یو د ولی په دربار کې د زنانو د پاره ځای خاص دی بیل ځای شته بالکل تلی شي بیا هلته پرده کې فاتحه خواني کولی شي هلته دعا دې وکړي بالکل خو چې د کوم ولی په دربار کې د زنانو د پردې انتظام موجود نشته نو دې دربار ته د زنانو تک بالکل ناروا دی او عموما دا داسې دربارونو کیږي چې کوم دربارونه حکومت سره وي حکومت سره چې کوم دربارونه وي د اوقافو سره اکثریت هغه مزاراتو کې د زنانو د پردې ځای نه وي عوامو سره چې کوم خپل لاس کې د هغوی د هولډ وي د مزار نو هغوی د زنانو د پردې اکثریت انتظام کړی وي نو داسې مزار ته د زنانو تګ ناروا دی آیا د زنانو تګ شته د اولیاو دربارونو ته که نشته په دې باندې مختصرا خبرې کوو حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمائی چې حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم مبارک په یو بیبي باندې تیر شو چې هغه جړونکې وه یو قبر سره ناسته وه او جړلې محبوب علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل اتق الله واصبري د الله نه ویرېږه او صبر وکړه وایي دې بیبي حضور علیه الصلاة والسلام نو پیژندلې هغې حضور علیه الصلاة والسلام ته جواب ورکو چې تا ته خو زما په شان مصیبت نه دی را رسېدلی که تا ته هم زما په شان مصیبت را ورسېدو نو ته به هم بیا داسې جاړي دې بیبي ته چا وویلې چې دا خو حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم تا داسې جواب ورکو هغوی ته دا بیبي زر را پاسېده او د حضور علیه الصلاة والسلام در یک دسته راله ورته وفرمیل ای د الله رسوله تاسو ما نه وي پیژندلی او زه تاسو نه معافي غواړم محبوب علیه الصلاة والسلام ورته بیا فرمایي ای بیبي اتق الله واصبري د الله نه یریږه او صبر وکړه په دې غم باندې حضور علیه الصلاة والسلام ورته داسې نه فرمایي چې ته د دې قبر زیارت ته ولې تلې د زنانو قبر ته تلل دا خو ناروا دي دا خو نه دي پکار علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت الله تعالی علیہ د بخاری شریف چې مشهوره شرح ده فتح الباری کې هغې کې بیا فرمایي چې د زنانو په تک کې د ائمو اختلاف شته دی خدا هم ویلې شوي دي څنګه چې حضور علیه الصلاة والسلام منع فرمایلی وه چې تاسو به د قبرونو زیارت ته نه ځئ څنګه چې منع عامه وه چې هغې کې سړي هم منع او ښځې هم منع وي علامه حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه فرمایي چې څنګه منع عامه وه وایي داسې اجازت هم عام دی وایي چې اوس حضور علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې تاسو ما مخکې منع کړي وایي د قبرونو د زیارت نه اوس تاسو ته اجازت دی تاسو تلی شئ اوس اجازت هم عام دی زنانو طرف ته هم عام دی او سړو طرف ته هم عام دی حضرت عبدالله ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې یو ځل ما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ولیده چې د قبرستان نه واپس را روانه وه وایي ما ورته وفرمیل چې ای ام المؤمنین تاسو چېرته تشریف وړلی وایي ما ته یې وفرمایل چې زه د خپل ورور د حضرت عبدالرحمن بن ابي بکر رضی الله تعالی عنهما قبر مبارک ته تللی وم هلته مې فاتحه خواني وکړه وایي ما ورته وفرمایل چې حضور علیه الصلاة والسلام منع نه وه کړې
چې تاسو به د قبرونو زیارت ته نه ځئ. نو عائشہ بی بی رضی الله تعالی عنها راته وفرمایل چې ها بالکل حضور علیه الصلاۃ والسلام منع کړی وه، خو د هغې نه بعد بیا اجازت ورکړی. وایي دې نه هم دا معلومیږي چې دا اجازت عام دی، سړو او ښځو د دواړو دپاره دغه اجازت عام دی. داسې امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د خپل والد محترم امام محمد باقر رضی الله تعالی عنہ نه اورېدلی دي چې ما په خپله حضرت خاتون جنت فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها کتلې وه چې دا احد د طرف نه را روانه وه. وایي ما ورته وفرمایل چې تاسو چېرته تشریف وړلی و؟ امام باقر سے فرمایي چې ما فاطمه ابي رضی الله تعالی عنها ته فرمایل چې تاسو چرته تشریف وړلی و؟ وایي ما ته هغې مبارک فرمایل تزور قبر حمزه. وایي زه د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د قبر مبارک زیارت ته تللی وم. او بیا راته وفرمایل چې کل جمعة زه په هره جمعه ورځ باندې د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د قبر مبارک زیارت ته ځمه. نو د خاتون جنت غوندې هستی چې د قبر مبارک زیارت ته ځي، نو بالکل زما او ستا لور خور مور هم زیارت ته تلی شي، خو په پرده کې. یو روایت خلق د دې په حق کې پیش کوي د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی. د ترمذی شریف هغه حدیث مبارک ته چې حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله و اصحابہ وسلم د قبرونو د زیارت کولو نه ښځې منع کړي دي. او دا روایت د حضرت عبداللہ ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه هم شته دی، د حضرت حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ نه هم شته دی. او امام ترمذی فرمایلی دی چې هذا حدیث حسن، دا حدیث مبارک حسن دی. دا هم یو روایت خلق پیش کوي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام د زنانو تګ قبرونو ته منع فرمایلی ده. نو آیا دی حدیث مبارک په باره کې علماء حق څه فرمایي؟ د علماء کرامو په نیز باندې دا د هغه وخت حدیث مبارک ته هغه وخت حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایلو چې هغه وخت کې حضور علیه الصلاۃ والسلام بالعموم منع فرمایلی وه. او ډومبې جواب علماء دا کوي. بل علماء د دې جواب بیا دا کوي چې بعضې زنانو کې صبر ډیر کم وي، دی د خپلو خپلوانو قبر ته چې کله لاړ شي نو په قبرستان کې جړه او فریاد په تیزو اوازونو سره شروع کی. نو په دې وجه حضور علیه الصلاۃ والسلام منع فرمایلی وه چې ډیر زیات په د زنانو تګ قبرونو طرف ته نه وي. ځکه حضور علیه الصلاۃ والسلام منع فرمایلی وه چې اکثریت زنانه په قبرستان کې په چغ چغ جاړي. وایي ځکه دې حدیث مبارک کې حضور علیه الصلاۃ والسلام دا قید لګولی دی، یعنی زوارات مبالغه استعمال کړې ده چې ډیر زیات زیارت کوونکي ښځې په دې باندې د الله لعنت دی. ډیر زیات زیارت کوونکي ښځې په دې باندې د الله تعالی لعنت دی، حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي. نو د دې بل جواب حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله تعالی علیه هم د دې حدیث مبارک په شرح کې
فرمایلی دی چې دې نه مراد هغه ښځې دي چې ډېرې زیاتې د قبرونو زیارت ته ځي او د قبرونو زیارت په وجه باندې دای نه د خپل خاوند حقوق فوت کیږي نو داسې زنانو باندې بیا د الله لعنت وي چې ته د خپل خاوند حقوق نه برابرې او د ولی دربار ته روانې په کار خدا تعالی دا دی چې اول د خپل خاوند حقوق برابر کړي بل حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې دې سره د دې د زینت اظهار ډیر زیات کیږي چې کومه زنانه ډیره زیاته د قبرونو زیارت ته ځي نو دا ډیره بار خلک وپیژني بیا وپیژندلی شي په دې وجه چې کوم دی حضور علیه الصلاۃ والسلام منع فرمایلی دا چې زنانه به ډیرې زیارت ته نه ځي حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه فرمایلی دي چې داسې نه دي حضور علیه السلام فرمایلی چې بالکل به نه ځي ډېرې زیاتې به وی نه ځي ځکه چې دې سره به د خاوند حقوق به دې نه پاتې شي او د دې د زینت اظهار به بهر وشي او بل حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله تعالی علیه فرمایلی دي چې اکثریت زنانه چیخ و پکار کوي په مزاراتو کې بیا اوس هم چې موتا لاړ شو سړي به چپ ناستی ای به تلاوت کوي قرآن به وایي سبق به وایي او د زنانه به چیخ و پکار کوي حضور علیه الصلاۃ والسلام په دې وجه ډېر زیات تلل د زنانو منع فرمایلی دي او حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبالغتاً دا خبره په دې حدیث مبارک کې روړې ده چې ډېرې زیاتې به نه ځي مبالغه به په زیارت کولو کې نه کوي د دې حدیث مبارک په شرح کې علامه عبدالرحمن مبارک پوری رحمت الله تعالی علیه هم فرمایلی دي چې تمام شارحین د حدیث تمام فقهای کرام په دې باندې متفق دي چې حصول د عبرت دپاره د آخرت د یاد دهانۍ دپاره زنانه او سړي دواړه قبر ته تللی شي خو بیا یې ورسره دویمه خبره ذکر کړې ده حضرت عبدالرحمن مبارک پوری رحمت الله تعالی علیه چونکې وایي زنانه بې صبره وي دی کې صبر نه وي نو دی چې د یو قریب رشته دار قبر ته لاړې شي نو دی هلته بیا نوحه کوي ډېر چیخ و پکار کوي نو د دې د وجې نه اکثریت ائمه و حضراتو بیا منع فرمایلی ده یا قبرستان ته د دی تلل باعث د دی د پردګۍ جوړیږي بې پردګۍ جوړیږي یا باعث د فتنې جوړیږي یا دی سره څوک محرم نه وي نو ائمه و حضراتو بیا منع فرمایلی ده چې فتنه ترې جوړیږي او د دې زنانه بې پردګي کیږي دې زنانه سره څوک محرم نشته نو داسې زنانو ته بیا تلل ناروا دي ځکه مونږ وایو چې کوم یو زنانه د یو ولی قبر ته ځي نو دا د ځان سره خامخا خپل رور خپل پلار خپل مشر زوی یا داسې خپل خاوند د ځان سره خامخا بوځي علامه ابن نجیم حنفی رحمت الله تعالی علیه فرمای چې دا هم ویلې شوي دي چې زیارت قبور د زنانو د پاره منع دی حرام دی خو بیا بعد کې فرمای چې صحیح خبره دا ده چې زیارت قبور اجازت حضور علیه الصلاۃ والسلام د دوانو د پاره کړی دی د دوانو د پاره کړی دی علامه ابن عابدین شامی رحمت الله تعالی علیه هم فرمایلی دي چې د زنانو او د سړو د دوانو تک د قبر ته جایز دی علامه طحطاوی رحمت الله تعالی علیه د مراقی الفلاح په شرح کې لیکلی دي زنانه کله چې د قبر زیارت ته ځي نو په دې مقصد به ځي
چې زه به هلته چغې سورې نه وم، زه به هلته عبرت دپاره ځم، زه به هلته د آخرت د یاد دهانۍ دپاره ځم، زه به هلته د مرګ د یاد دهانۍ دپاره ځم، نو دا بیا تلی شي. بیا فرمایي علامه طحطاوي رحمت الله تعالی علیه څنګه چې د زنانو جومات ته راتلل مکروه دي، څنګه چې د زنانو جومات ته راتلل مکروه دي، د جومات ته نشي راتلی، داسې د بې پردګۍ په حالت کې د زنانو زیارت ته تلل هم مکروه دي. وي علامه طحطاوي رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې اصح خبره دا ده چې مرد او زن د دواړو دپاره د قبر زیارت جایز دی، ځکه چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام صاحبزادی خاتون جنت فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ مبارک قبر ته تللی ده. حضرت عائشہ بی بی د خپل رور مبارک حضرت عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ قبر مبارک ته تللی ده. نو د دې په ضمن کې علامه طحطاوي رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې تلی شي. د دې ټولو خبرو لب و لباب او نچوړ دا دی د زنانو په حق کې چې زیارت قبور ته تلل دی څنګه دي، نو د پردې په حالت کې او محرم سره چې وي نو دی بالکل تلی شي، او هغه زیارت ته تلی شي چې هغه زیارت کې د زنانو د پردګۍ د پاره انتظام شوي، بالکل بیا تلی شي. که دې سره محرم څوک نو، پلار ورسره نو، رور ورسره نو، خاوند ورسره نو، زوی ورسره نو، نو دا بالکل بیا نشي تلی. یو ولی دی د ډېر لوی مرتبې خاوند دی، خو هلته د زنانو د پردې انتظام نشته، بالکل د دې تلل ناروا دي. دا ورته کور کې نفلونه دي کولی شي، کور کې فاتحه خاني دي وکړي، هغې ته دې ور وبخي. د یو ولی په دربار کې د زنانو د پردې انتظام شته دی، دا بیا تلی شي هلته په پردې کې فاتحه خاني کولی شي بیا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. درود شریف وایي چې دعا وکړو. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد.